أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورة البقرة آیت نمبر 31. وعلم او اخود الله آدم علیہ السلام تا الاسماء نمنا كلها د ټولو سيزونو ثم عرضهم بیای پیش کړل دغه سيزونه علی الملائکه ففرشتو باندې فقال پس وی الله انبئوني اخی ماتا باسماء نمنا هؤلاء د دې سيزونو ان كنتم صادقين کچریه تاسو رښتینی. قالوا نؤوي أغوي سبحانك پاک دے ذات ستا لا علم لنا نشتدي علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر کوم چې تا خودلې دې مونږ ته انك انت بشکهم تو العليم وهي الحكيم حکمت والے. قال اوي الله يا آدم اي آدم انبئهم اخيدوتا باسمائهم نمونه د دغه سيزونو فلما فسهر کله چې انبأهم اخذ الاغويتا باسمائهم نمونه د دغه سيزونو قال نووي الله الم اقل لكم ايام نووي لما تاسوتا اني چې بشکزو اعلم پوهېږم غیب السماوات په پټو خبرو د اسمانونو والارض او د زمکی واعلم او پوهېږم ما تبدون سچ تاسو ښکار کوي وما كنتم تكتمون نو سچ تاسو پټوي. ما قبل آیاتونو کې الله رب ذوالجلال د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق او دغه شانتي چې دینو د خلیفې د پیدا کولو تذکیره چې دی هغه الله بیان کړه او بیا په دغه آدم علی السلام په پیدایش باندې فرشتو ته چې دغه اعتراض او د هغه کم اعتراض چې پیدا شوی دغه حکمت ته پوس کولو چې دغه انسان دغه آدم چې دغه به اولاد وي دغه به د خپل منځ کې دشمنیانی وي هغه به چې د یو بل ویني تو یي نو بیا دا غوی د پیدائش حکمت څه دی الله رب ذوالجلال ورته چې دینو اجمالی جواب ورکړو. پرونی سبق کې الله رب ذوالجلال د فرشتو چې کوم اعتراض وو داغه اجمالی مختصر غوند کې جواب ورکړو چې انی اعلم ما لا تعلمون. په دې خبره باندې زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. وصلنا نسبق کی الله رب ذوالجلال د اغوی تفصیلی جواب ورکړي چې الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ولی پیدا کړي هغه خپل نائب او جانشین او خلیفہ چې هغه ولی پیدا کړي دغه خلافت دا منصب دا نیابت دا جانشینی دا فرشتي چې ولی نشه ادا کولی. یعنی فرشتو چې کم پرونی سبق کې وی کنه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یعنی د دین دا غوی مطلب داو که تاسو خلافت
د پاره خلق پیدا کړي آدم علی السلام پیدا کوي نو مونږه موجودي هغه خو یعنی صراحت سره چې دا خبره ونه کړ چې مونږ به چې دین استاد نائب بشو کته خپل جان نشین پیدا کړي خپل نائب پیدا کړي په دې زمکه کې مونږه موجودي اشارتن د دوی د دې نحنو نسبح بحمدك ونقدس لك مونږه ستا پاکي هم بیان او ستا بزرګي هم بیانو نو لہذا مونږ لایق د دې چې مونږ چې دین خلیفګان جوړ شو مونږ نائب جوړ شو مونږ جان نشین جوړ شو او مونږ چې دین ستا چې کوم قوانین دی هغه چې دا نافذ کړو اشارتن د دې فرښتو مطلب هم دا نو وس الله رب ذوالجلال یو خداغو داغه اعتراض تفصیلی جواب هم ورکړي او بل د خلیفہ د پاره د جانشین او د نائب د پاره چې د کوم علم ضرورت دی هغه استعداد چې دی نو هغه په ملائکو کې نشته هغه په انسانانو کې موجود دی نو هغه استعداد چې دی نه الله رب ذوالجلال چې دی هغه بیانوي او د فرښتو ته مخې ته کوي چې تاسو کبل فرض د دې تم ساتي چې تاسو به خلیفہ جوړ شئ تاسو به نائب او جانشین جوړ شئ نو په تاسو کې چې دی نو د خلیفہ د نائب او د جانشینه هغه استعداد نشته دي او هغه ته الله رب ذوالجلال په دلیل سره چې هغه پوهه کوي چې په تاسو کې دغه استعداد نشته دي نو هغه دلیل باندې چې اوس الله رب ذوالجلال پوهه کوي وعلم او اخذل الله آدم علی السلام ته الاسماء نمنا كلها ټول د ټول سيزونو نمونه وت الله اخذل د دین مفسرین فرمایي چې د سيزونو نمونه ورته اخذل یعنی د ضرورت زندګۍ د هغه وخت سره چې کم مناسب سيزونه د هغه ټول سيزونو نمونه وت الله رب ذوالجلال خودل مفسرین فرمایي چې صرف نمونه نه بلکې د هر هغه سیز هغه خاصیت حقیقت ماهیت داغه هغه اثر وته خودلو لکه مثال په تور باندې انساني زندګۍ کې مختلف سيزونه چې دي ضرورت لکه اوس په نن سبا دور کې دا پکې دي دا بجلی دا دغه شان چې دا یو عمارت دی دا گاډي دی دا غنم دی دا جوار دی دا د ضرورت زندګۍ اشیاء دي په هغه وخت کې چې کوم سيزونه الله رب ذوالجلال دغه شانتي صنعت حرفت پیشه وغیرہ دا د ډاکټرۍ پیشه ده دا د حکمت پیشه ده دا چې دینو سوت او مصری دی دا ترکان دی دا ټول سيزونه چې هغه وخت سره چې کوم د ضرورت زندګۍ څومره سيزونه الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته داغه نمونه وته مو خودل او هغه وته بیانو چې دا د سره پاره دي لکه مثال په تور شراب دی نو د شراب نوم خود سړی ته یاد شو خو لیکن دا شراب څه شي دی دا څه کوي دا نشور کوي بس یو روټه د روټه نوم خو ته چې او دا روټه را خو د دې اثر څه دی دا چې سړی وخوري نو دا لوګه ختم کی وبدي تعالی خو د ابو نوم درځي چې او دا وبدي تو ته ګوري وبدي خو لیکن د ابو کار څه دی ابو کارداري چې دا به ساتند ماتي نو الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته د هغه وخت په د ضرورت زندګۍ د ژوند ته رودو چې څومره اشیاء هغه ته الله او خود له او داغي هغه اثر وته بیان کو چې دا داسې زونه دي ولی چې الله رب ذوالجلال خپل نائب جوړولو خپل جانشین جوړولو چې د الله قانون د الله نظام چې دا پر ځمکه باندې نافذ کی نو د خلافت د نیابت لپاره چې نو بیا علم ضروری دی د دې ټولو سيزونو علم ضروری دی چې دا بیا پر خلکو باندې لاګون کی لکه اوس مثال شراب دی و شراب چې دی دا خو لکه حرام دی چې وس هغه نائب او جانشین ته خدا پته چې دا شراب دی دا شراب ولی حرام دي دي کسی چللی په دې کې نشره نو دا ټول سيزونو علم ورته چې الله رب ذوالجلال ورکو ولی چې هغه جانشین جوړولو هغه خلیفہ جوړولو وعلم او خذ الله آدم علی السلام ته الاسماء نمنا كلها د ټول سيزونو په دې خبره پوه شو کنه الاسماء كلها مطلب پوه شو کنه یعنی د ضرورت زندګۍ پاغي وسره چې څومره د ټول سيزونو مطلب دا نه دی چې بس هر یو سیز وته مطلب چې هغه زندګۍ د تیرې دور لپاره چې کم اشیاء ضرورت هغه الله رب ذوالجلال سره د هغه د حقیقت او سره د هغه د اثر وخودله چې د دې سیز دا نوم دی او د دې دا اثر دی ثم عرضهم على الملائکه بیا وړاندې کړل هغه سيزونه علی الملائکه په فرشتو باندې دا اوس چې
دا اوس دا فرشتي چې کوم خبره کوي چې نحنو نسبح بحمدك ونقدس لك یا الله مونږ ستا بڑای بیانو مونږ ستا پاکي بیانو مونږ ستا بزرګي بیانو مونږ چې دینو د دې لایق چې مونږ ستا جانشین ما ته دا خبره وکړه چې په صراحت سره خو نو خو لیکن د دې خبرې مطلب دا چې اشارتن چې مونږ د دې مونږ دې جوړ شو نو وس الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته هغه استعداد ورکړیو چې هغه سيزونو نمونه وته خودل هغه عزت کړل داغه هغه سر داغه هغه حقیقت او پیجندلو وس آدم بیا آدم علی السلام تعالی ثم عرضهم على الملائکه بیا هغه سيزونه کم سيزونه چې الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته سره د نمونه خودلو هغه په فرشتو باندې مخې تکړه هغه مخې ته کې خودل فقال وی الله انبئوني اخيماتا باسماء نمونه هؤلاء د دې سيزونو تاسو ما د چری د دې سيزونو نمونه وخی ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی ک تاسو پر خپل داوا کې رښتینی چې بس مونږ ستاب بڑای بیانو مونږ د دې لایق یو نو ک تاسو پر خپل داوا کې رښتینی لہذا د دې سيزونو نمونه وخی نو هغه سوای قالوا سبحانك ويا فرشتو پاک دې ذات ستا لا علم لنا نشتري مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر کوم چې تاسو ته خو دلې دي وتعالى رب ذوالجلال دغه فرښتو ته هم علم ورکړیو خو لیکن داغو هغه علم داغو دغه ډیوټي مطابق هغه ته چې د سیس ډیوټي اواله شو دغه مطابق علم ورکړیو د هر یو سیس علم ولنه ورکړي انك انت العليم الحكيم بشکهم تو پوهه الحکیم حکمت والے تا چې کوم فیصله کړی راو کم د خلافت په دې باندې تو پوهه په دې باندې مونږ نه پوهیږو تا آدم علی السلام ته چې دا علم ورکړی دی هغه استعداد چې په مونږ کې نشته دی دلته هغه په خپل باندې وسه خبره قبلې چې د خلافت او د جانشینۍ او د نیابت لپاره د علم ضرورت دی هغه آدم علی السلام ته حاصل دی تاسو باندې چې دین هغه پیش کړل او تاسو چې دین هغه وای چې ما ته د علم نشته دی قال نو وی الله یا ادم وسچری کله چې په فرشتو باندې چې دین هغه سيزونه پیش کړل هغه انکار شي چې موږ ته د علم نشته دی چونکه دا الله رب ذوالجلال به تور دلیل دا خبر هغه ذهن ته راچي چې تاسو د جان نشینای او د خلیفہ چې دین لایق نه تاسو چې کوم ډیوټي نه تاسو هغه کولای شئ خو لیکن کم نیابت چې هغه تاسو نشه کولای هغه ته په دلیل کې پیش کړي قال وی الله یا ادم اے ادم انبئهم اخيدوا تابع اسمائهم نمونه دغه سيزونو فلما پسهر کله چې انبئهم اخذ الاغوي تابع اسمائهم نمونه دغه سيزونو قال وی الله الم اقول لكم آیا نووی لما تاستا وزلت چې الله رب ذوالجلال د حضرت آدم علی السلام هغه فضیلت چې په دوی باندې ثابت کړو چې ګوره حضرت آدم علی السلام ته په تاسو باندې هغه سيزونه پیش کړی شو تاسو چې راغې نه چرینو رغو کړو چې موږ ته د علم نشته دی آدم علی السلام باندې پیش کړی شو هغه چې دین هغه تاسو مخې چې هغه څکړه هغه بیان نکړل هغه نمونه بیان کړل سره د هغه د اثر او د حقیقتو نو معلومه شو چې حضرت آدم علی السلام ته چې په تاسو باندې څه فوقیت حاصل دي د سره وجنه د علم د وجنه هغه ته چې د کوم سيزونو علم په دې باندې هغه د فوقیت حاصل دي د دې وجنه چې دینو حضرت آدم علی السلام او انسانان چې څومره دي داغه اولاد دوی چې دینو لایق د سری د خلافت دي چې دوی ته خلیفہ شي زما قانون او زما نظام چې دوی په دنیا کې نافذ کړي قال وی الله الم اقول لكم آیا نو لما تاستا انی اعلم غیب السماوات والارض بشک از په هیګم په پټو خبرو د اسمانونو او د زمکی یعنی الله تعالی ته ویلو کنه انی اعلم ما لا تعلمون زو یعنی کم خلق باندې تاسو اعتراض کوي دوی به ینه تو یوي دوی بچی د یو بل سره دښمنی کوي دوی بیا هم خلیفہ جوړیږي نو دا ولي جوړیږي الله تعالی ته اجمالی جواب ورکړلو چې په دې خبره زو پويګم تاسو نه پويګم دلته ورته تفصیلی جواب ورکړلو چې په دوی کې د خلافت کماغه استعداد دی هغه په دوی کې موجود دی او هغه استعداد سری هغه علم دی هغه علم چې دوی پويګ او تاسو کې نه پويګ وزلتا مفسرین فرمایي چې کم سيزونه چې الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته خودله او په دې وجه باندې چې آدم علی السلام ته فضیلت ملاو شو په دې وجه ته چې نو خلافت ملاويږي او خلیفہ کیږي نو بیا الله رب ذوالجلال خو فرشتو ته چې هم خودلی شو فرشتو ته هم چې نو دا
علم چې خودل شو دغه سيزونو نمونه او چې الله چې څنګه آدم علی السلام ته خودل دغه شان فرشتو ته خودل شو. نو مفسرین دینه جواب کوي چې دا خبر خو ثابت نه ده چې الله رب ذوالجلال په تنهایی کې آدم علی السلام ته چې دغه نمونه خودلی، بلکې الله رب ذوالجلال چې آدم علی السلام هم موجود، فرشتي چې هغه هم موجود، الله چې دې ټول ته چې او خودل، خو لیکن پچا کې چې استعداد او هغه یاد کړل، پچا کې چې استعداد نه هغه یاد نه کړل. لکه اوس مثلا دا کلاس لګیدلې دي، تاسو ټول لته ناسه او زو دلته سبق وایم، نو ضروری نه چې ما سوي او دا تاسو ټول ناسه او ټول ته چې یاد شو. په تاسو کې ډېر داسې چې هغه ته بعد زما چې کوم سبق وي هغه وته بعینه اق شانت یاد څنګه چې ما وي، او په تاسو کې به دي کسان ناسي چې یو ټکی به یاد نه یو ټکی. نو دغه شانت الله رب ذوالجلال د فرشتو او د آدم علی السلام ما ټول ته چې مخامخ چې هغه سيزونو نمونه چې ورته او خودل داغه هغه اثر هر څه بیان کړ. آدم علی السلام کې هغه استعداد او چې هغه یاد کړ، فرشتو کې هغه استعداد نه هغه یاد نه کړ. نو دی وجنه الله رب ذوالجلال په دغه فرشتو باندې ثابت کړل چې ګوره ما خو تاسو ته مو خودل، آدم ته مو خودل، هغه یاد کړل تاسو یاد نه کړل. نو معلومه شي چې هغه استعداد په آدم کې موجود دی او دی بچی نو خلیفہ جوړیږي او دی بجان نشین جوړیږي. انی اعلم بشک ز پوهیږم غیب السماوات په پټو خبرو د اسمانونو والارض او د ځمکې، واعلم او ز پوهیږم ما تبدون سچ تاسو ښکار کوي، وما کنتم تکتمون او سچ تاسو پټوي. وعلم او خذ الادم آدم علی السلام ته الاسماء كلها نمونه د ټول سيزونو، ثم عرضهم بیا پیش کړل دغه سيزونه علی الملائکه فبرشتو باندې، فقال پس اوه الله انبئوني اخي ماتا باسماء نمونه هؤلاء د دې سيزونو ان كنتم صادقين کچریه تاسو رښتونی. قالوا نو فرشتو سبحانك پاک دې ذات ستا، لا علم لنا نشته دې علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر کوم چې تا مونږ ته خودلې دې، انك انت بشکهم تو العلیم پوهه الحکیم حکمت والے. تو حکیم ذات چاته چې غواړي بس خلافت ورکول شي. قال يا آدم قال اوه الله يا آدم اي آدم انبئهم وخيدوتا باسمائهم نمونه د دغسیدونو، فلما انبأهم فسهر کله چې اخذ الله تا باسمائهم نمونه د دغسیدونو، قال نو الله علم اقل لكم آیا نو ویل ما تاسو ته انی چې بشکزو اعلم پوهیږم غیب السماوات پپټو سيزونو د اسمانونو والارض پپټو خبرو د اسمانونو والارض او د ځمکې، واعلم او پوهیږم ما تبدون سچ تاسو ښکار کوي.